مونږ په خبره نه پوهیږو. یو مولا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ ما. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړې نو بیا هغه نیکي پرېږده ما. خو هغه مولا اختصار نه کار واغستو چې رونو چې کم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ ما. دغسې پکې یو ناستو هغه واورېده وی والله چې کم شی ونیسم چې زه بیا پرېنهدم. په لاره روان دی یو سړي نه خر وتښتېدو. دته یې وی بچیه لږې راواړوه. ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی ورپسې بل څه یې لاس له ور نه راغه د خر لکه یې لاس له ورله لکه یې ونیوه. او چې د خر لکه یې ونیسي خو هغه لتې کي که نه دواړه لتې شو. اوس خرې په لتو وایي او د لکه یې ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوا نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي. ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم بیا نه پرېږدم. غاښونه یې پې ټول مات کړه خر په لتو لتو. ملا له راغی او بېتابه پرېوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران که په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسې بیا یې مه پرېږده. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوو چې لکۍ نه مې ونیوو که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو ټول غاښونه مې مات. ملا ورته ویل خدای دې کور وران که. نو زما د مسلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسې نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږده. روام چې ونیوه بیا یې پرېږدو. منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال راغی؟ نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه تبلیغي جومات کې شي صاحبه سیروزې ولګوي چې لو ته لاړ شي چې په بله ورځ یې ګورې بیا د بازګل کوتک ته جوړي. هلکه څه بلا در باندې وشوه بیختي وځه او یاره بس خو الله مجبوري. نو نیک کارونه مونږ چرې ونیوه بیا یې پرېږده لیکن بدایم چې نیولي دي بیا یې نه پرېږده. نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه. عقل کې خو به د هغه سړي څه راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمجھ خو پکې وي که نه. قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. زه به تر هغې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې تر څو مې هغې ته رسول نه یې لیږلی. تر هغې پورې به زه دې قوم ته عذاب نه ورکوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زه به تر هغې یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه یې ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې که یو پیغمبرم دنیا ته نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو په عقل باندې به د خدای پیژندی. وګوره ابراهیم علیه السلام معصوم بچی دی. نورې ولیدو قال هذا ربي دا زما خدای دی. فلما فلا چې نور پرېوتو ابراهیم علیه السلام قال لا احب الافلین فنا کېدونکې زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیده هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلین. معصوم د غېږې بچی ته په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لازوال ذات ته الله موجود ذات ته افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کې یو هم نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو
چې په عقل کامل بد خدای پیژن دی. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و، څه کم زیات. دې ته زمانہ د فطرت وای. په دې 600 کاله کې پیغمبر نه و. اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوي دي. ما په خبرو پوهېږئ؟ خبرې ګرانې دي، مشکله ده چې پې پوهېږئ. ماما دا خبرې داسې دي، وایي دیدن مې کور ته ولا یوړو، په قدرمن اشنا مې ځان بې قدره کنه. تاسو پوه شئ؟ اوس فطرت الوحی علما لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانہ د چا په منځ کې وه؟ په زور ووایئ. دې 600 کاله کې چې کم خلق پیدا شوي او مړه شوي دي، نو دوی له خو پیغمبر نه و راغلی کنه. نو چې پیغمبر را نغی، هدایت ورته نه رسېدو او بیا دوی بې هدایت نه مړه شو، نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاتی نه دی؟ الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر یې ورته نه دی را لېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی، بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق له پکارو. پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی چې دا زمانہ د فطرت الوحی وه. په دغه زمانہ د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي، یو خدای دی، خو چې دومره په دماغ کې راغلی دي نو د دې 600 کالو خلق بم جنت ته ځي. نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روجې نیولې دي او نه څه کړي دي او نه څه کړي دي نه څه کړي، خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړي او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود بے موجوده نه، نو د دې موجوداتو مالکم څوک شته او دوه ولې نه دي، یو ولې دی. ځکه چې دوه وی نو دا کائنات به اوسه پورې رنګ وی، دا بوران وی، یو به ویلی باران کوم، بل به ویل نه کوم، په جګړه به وی کائنات بوران شوی وی. لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي. یو ملک یو څه وی، لکه یو ځل چین الزام لګولی په هندوستان باندې چې تاسو زمونږ ګډې پټې کړي، بانه یې وله جوړوله، سره ټسو مارې جوړ کړ. مونږ او هندوستان سره زمونږ یو اډوکی په منځ کې پاکستان شریف پرېښی دی، اډوکی غوښې تقسیم کړي دي، اډوکی پرېښی دی چې هغې ته کشمیر وایي. نو هغه اډوکی تر اوسه پورې لا په دې ملک کې پروت دی. هندوستان هم ورته غړمبېږي او مونږ هم ورته غړمبېږو. نو مونږ چې نوی حکومت جوړو نو هغې کې یو وزیر د امور کشمیر وزیر هم پکې جوړ کړو. تاسو خیال راغی؟ یو وزیر پکې د امور کشمیری. نو هغه کشمیر اډوکی چې دی الله زمونږ خولې ته راځي او نه د هغې خولې ته راځي. نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کېږي، داسې که خدایان دوه وی نو دا کائنات بم کروڑونه او لکونه او اربونه کاله وشو، تر اوسه بچ نه وی پاتې، وران به وی. او دا الفاظ قرآن ویلی دي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اے پیغمبره دې قوم ته ووایه که په دې کائنات کې د یو نه سوا ډېر خدایان وی نو لفسدتا، دا ځمکې او اسمانونه به دواړه وران شوي وي. نو اوس په عقل هم تاسو ګورئ چې د دې ملکونو څه حال دی په خپلو کې. څه مونږ مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو، که څه نه مي د یارې لباس راغوستولی شوی دی. اخبار کې راشي چې پلاني ځای کې میزایل راوغورځېدو او پلاني ځای کې دغه راکټ څه نوم دی، سکټ شاورلیټ. ما خو درته ووایې که نه چې والله که په شد اوبو دی په څه اړو په څه پوهېږئ نه. ستا په دې ملک کې ډالرې جوړېږي،
ستا په دې ملک د 500 روپو لوټونه جوړیږي او په لکا کروڑه باندې چلیږي لګیا او چې بیا داغله سړی ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار ته ورکو هغه پوه نشو سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وختو نو داغه خو دې بیړه تبا کړ کنه ته چې ونی وې په دوه مورز دې ضمانت وشي نو عرض مې دا عزیزان چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه کې په دې خار کې یو مشهور سړی او اجي تلیمار به ورته وي څه شنه ته تلیمار نو هغه به د سلو لوټ درکو چې جی دا لګي ماته په کار دي ډېر ضروری خو چې د سلو به ورته تاش مارل نو په تلی کې به درنه 100 روپۍ ته واله نو سلو په ځای به شپک شل درنه واته نو یو ورځ تانیدارونی وو منصور خان نامه واغونی وو نو مال راوستو چې جی دا اجي تلیمار دی لګ نصیحت ورته ما ته وی چې مولانا صاحب زو تلیمار نه زو لاس هنر خرصوم چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوی نشي نو ما ته څه ګناه ده هغه پوی نشي زو 100 روپۍ پکې هوا ما نو هغه به وقوف تلګ عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده تانیدار ته خبره ټیکو کړه نو مونږه اجي تلیمار باندې خو پویږو بنوټي لوټ چلولو باندې پویږو हाजी जाली दस्खत बांधी पोईगु बनौटी कापू जोड़ोलो बांधी पोईगु और चरता चे द अमल द तललो सवाल राशि चे जमुंग अमाल बसंग तलले कीगी नो इदा जमा अकल के न द कुर्बाने मुताल्लिक सिर्फ दो खबर इस्तासो पर मख के अर्ज कोल दी यो दा चे द कुर्बाने बुनियाद सदे और द्वैम दा चे द कुर्बाने अहकाम सदी अजीजानो बुनियाद द कुर्बानी चे दे आगा द हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जमाने ना तर उस पोरे वक्तन फवक्तन दार चापदौर के शवेद और दाद तारीख वगैरह खबर न दा दाद कुरान करीम जिक्र दे दादम अलैहिस्सलाम द जामनो मुताल्लिक चे अल्लाह फरमाई ली दी इस कर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल आखर द द्वारो जामनो पखपलो के इख्तिलाफों दी तवेले शु चिता सु कुर्बानी हो गई चिकम यो पहकई दाग कुर्बानी ब कबूल शी और चिकम पहका नहीं दाग कुर्बानी ब रद करेश न द पाग द्वारो प कुर्बानी के द यो कुर्बानी चेवा आगा गडू रहो सो वक्त के दगरद पासा केख हुई नो आसमान ना सशहर आओ और आगा गडूरे चे दे आगा उचत को हाफिज इब्न कसीर लिखली दी चे दगा गडूरे नेक बोत लो जन्नत था और तर उस पोरे दगा गडूरे पर जन्नत की उसी रुस्तु गोया हर पैगंबर दखपल कानून मुताबिक कुर्बानियाने और मंजुना और रोजे और दाबकोल द इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौर पर आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दशपे खूब उलिद उस दलता यो खबर पजेन के दई चिमा हो परोसा काल पर वही बांधे देर तफसीली बात तास्ता करे और दुमरा कदर याद लड़ाई चे द पैगंबर खूब चे दे आगा हम वही वी खूबुना द्रे किस्म खलक गोरी यो पैगंबरान गोरी यो नेकान और औलिया अल्लाह गोरी और यो मुंगुंद खलक गुनागार रूसिया मुर्दार दा किस्म खलक गोरी दे के फर्क दाद है चे पैगंबर चे कम खूब गोरी आगा वही वी आगा दरोग नहीं औलिया अल्लाह अतकियाद दिन चिकम खूब गुरी अक्सर रिश्तियाई और कला कला पके गलती मूंगा चिकम खूब गुरु नागा 99% गलती
او 1% پکې چرتا رښتیا وخیچ. بیا د خوبونو د تعبیر امام چې دا علامه ابن سیرینو چې دا په تعبیر رویا کې ډېر لوی سړی د دومره لوی عالم په تعبیر رویا کې بل څوک نه دی تیر شوی. خوب زمونږ په دې صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 3-4 کسبه داسي چې د خوب په تعبیر به پوهیږي. 3-4 کسه نور په ټول فرنټیر کې د خوب په تعبیر باندې پوهیدون کې نشته. استاد خو چې خوب وګورئ خو چې چرته سورګری یا شاګولی کنه بس مولا له ورشي جمعه ته چې استاد خوب ملي دلې ده او دغه سپاس سور ما روان ما باچای ما پلانې ما ایا مولا له یو سړی راغی چې استاد خوب ملي دلې ده چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده. نو هغه ورته خدای چې په منځ دوه شوی نه دا د څنګه خوب ولیدو. دغه سړی راغی علامه ابن سیرین ته ورته وی چې صاحب داسې خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ویل بل چاته خو دې نه دی ویلي؟ ویل یو له ورغلی وم هغه راته داسې ووی. زه ویل خدای دې بې خو باسه که په هغه دې دا غلط تعبیر د خوب نه وی کړی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه شوی وی. تاسو خیال راغی؟ نو علامه ابن سیرین چې دی دا ډېر لوی سړی او لوی امام پکې انبیاء علیهم السلام کې یوسف علیہ السلام تیر شوی. هغه ذکرم قرآن کې دی. څنګه دی آیات؟ ان الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سرنوایا اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی. یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وی یا ابتی انی رأيت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اے پلارا ما خوب لیدو چې یو لستوري او نور او سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي. پلار ورته څه وایي؟ یا بنیا لا تقصص رؤياك على اخوتك فیکیدو لک کیدا. پام کو بچیا چې دا خوب رونو ته نه وي سفر بدر ته جوړ کی. یوسف علیہ السلام چې دا خوب پلار ته بیانولو رونه پټ ولاړو هغه واورید. رونه تو بس غفار رونه په هر زمانہ کې د خدای قهر. شکر وباسم چې رور می نشته. شکر وباسم چې خور می نشته. خور لا د خدای قهر دی او رور لا د خدای قهر. او بیا د زمون په زمانہ کې خو پناه په خدای. رونو خپلو کې صلاح وکړه یو لسواړو چې راشي کنه پلار له خوبونه بیانای په دې چل پلار ته ځان نږدې کوي او مونږ رستو کوي. راځي چې چرته ګړنګ ته وغورځو. لوی باس ته قرآن کې سورت یوسف کې چې په فریب بوتلو کوی ته وغورځو. دا خوب بیا رښتیا څنګه شو چې دې سو وخت کې د مصر وزیر اعظم شو 40 کاله پس او پلار او مور او دا ټول رونه ځان ته وغوښته مصر ته. نو خدای پاک یوسف علیہ السلام ته وی چې ته په تخت کېنا. نو یو لسرونه او مور او پلار داراله او تعظیمن ټولو سر ورته ښکته چې سر ښکته کو. نو یوسف علیہ السلام ویلې چې ورونه او پلار او مورا دا زما د هغه خوب تعبیرو چې نن رښتیا شي. یو لستورو نه مراد یو لسرونه او نور او سپوږمۍ نه مراد چې ده هغه نه مور او پلار. نو عرض می داو چې ابراهیم علیہ السلام خوب ولید او خوب د پیغمبر چې ده هغه وحی. خوب دا ګوري چې زه د خپل زوی لالوم سار چې را پاسې د نو زوی راوغختو او زوی عمر ده دغه وخت کې 12-13 سال اسماعیل علیہ السلام. اگر چې په ذبیح کې اختلاف ته لګ
چې اسماعیل ذبیح او که اسحاق ذبیح. جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیہ السلام. راوی غوښته ورته وایي چې ذبیح به څنګه ده. نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي، مشکلات راځي، او زه قسم در تخرم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالوزی او خپل اندې بمزمکه وتخ. کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي، کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي. یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ وی چې ته خو تقریرونه ډېر کې، خو زما زړه کې یو اشتباه ده. ما ورته ویل چې ته دومره لوی سړی، زستا اشتباه چرته لرې کولی شم. ویل نه، سوال کوم او جواب به ټیک راکې. په دې مې پوه کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. دا خو دومره خو پوهېږئ که نه ماما؟ دومره خو به پوهېږئ، نور خو مې خیال نه راځي. او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. د خدای خوښ چې دی د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نه و. نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې اره کړی دی، په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی څخه لري پې ورغورځولي دي، کم پیغمبر بني اسرائیلو حلال کړی دی، کم په څه کړي دي. ابراهیم علیه السلام ته وی زوی دی حلال کا. نو دا دومره خوښې چې دا دومره تکلیفونه، څوک چې د چا خوښي هغه له تکلیف راسي. په دې سوال پوه شوئ؟ څوک چې د چا خوښي هغه خو د تکلیف نه بچ کوي، هغه له خو تکلیف نه رسي. نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوښو چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي؟ کولی شئ د دې جواب؟ اسانه خبره. ما وی چې یو عاشقی او یو معشوقی. الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان. نو د معشوقی په زړه کې هر وخت جاړي ورپسې. کم عاشق ته معشوقه وای چې ورشه په د انور ودرېږه، ورشه او ته منډه کې او په د انور ودرېږه، ورشه دی کوی ته ټوپ کا او ته منډه کې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، ورشه دی اور کې ټوپ کا او تبه تحشا منډه کې او اور کې ټوپ. نو د معشوقې په زړه کې د هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقې په اشاره باندې اور ته ټوپ کوي، کوی ته ټوپ کوي. ذکریا علیہ السلام چې په ونه کې اره کېده ویل که آواز دی وکړو نو د پیغمبرۍ د لیست نه به دې نامه وباسم. اره چې پې ورله نو جبریل ورته راغی چې که دې آواز وکړو یا دې وی وکړه نو د پیغمبرۍ د لیست نه به دې نامه وباسم. هغه خندل او په منځ دوه شو. نو ما وی چې نو ما ته وی چې خدای ته خو پته وه، په دې سوال او جواب خو پوه شوئ که نه؟ خدای ته خو پته وه چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ خدای ته پته وه چې ابراهیم علیه السلام به زوی حلال کړي ما دپاره، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ نو ما ورته ویل چې مولانا صاحب خفه نه شي، د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تا او ما دپاره و، تا او ما دپاره سبق و چې تاسو وګورئ ما په خپله خدای کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولي او د الله د خدای نه شکایت نه و کړی. نو که په تا مې امتحان راوستو چې شور ونه کې. اوس مونږ څنګه یو چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوک شي نو ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. یو ویښته ته به دې ونیسي، وای خدایا زه دې لیدلی ما، زوی دې مړ شي، وای خدایا زما زوی دې لیدلی، نو ستا زوی نه و د بل چا یې مړ کړی وی.
دا ستا دې ژوندی ګرځي دی. بیا د دې زمانې زامن د آرامیان، په دې زمانه کې خو زامنو ته ګوره، د ملا زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی. د پیر صاحب زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی. د میا صاحب زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی. خو د معتبرو زامن خو خدای چې بربند په سرک منډي نه وي. خزو ته ګوره، جنکو ته ګوره، یو حال جوړ دی. اوس خو خزې نورې په نالت شو. اوس خو که خزې تکړت کوي وي زمونږ باچهي ده. په پاکستان کې لویه ترقی چې وشوه، ما په 40 کاله پاکستان کې ایس ترقی نه ده لیدلې. ایس که څوک وایي چې پاکستان ترقی کړې ده، پشکرو غل خوري، د غلو ډکې لارۍ به خوري که دا وایي چې پاکستان ترقی کړې ده. جاز تا نه دی جوړ کړی، بم تا نه دی جوړ کړی، لارۍ تا نه ده جوړه کړې، موټر تا نه دی جوړ کړی، ایټم بم تا نه دی جوړ کړی. ایټم بم له لاړه هلته دغه سره بیا معاهده وکړه چې امریکای صدر بوش برش په ومګېدو، وعده یې ورسره وکړه چې زه ایټم بم نه جوړوم. ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده که نه. هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړوکی ومنو، په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردواره وه. ګوردواره وه نو دا سیکڼۍ به را روانې وې سهار وختي ګوردوارې ته. نو زه اوس ولاړم نو یو سیکڼۍ بلې ته وایي چې کتنے چلیے؟ هغه چې ګوردوارې متھا ټیکن چلیاں، متھا ټیکن. نو ای بلاړه ګوردواره کې اگرن ته به سجده ولګوله، بیا به تتله. دا د هغې عبادت و. نو زمونږ ګوردواره چې دا امریکا ده، خو چې څوک مشر شي متھا ټیکن ته هلته لاړ شي او ورته وایي چې ستا په رحم و کرم به چلیږم، چې څه د دې ځای هدایات وي هغې باندې به چلیږم، خو ما ته د کرم په نظر وګوره. بټو صاحب چا پانسي کړی؟ خو امریکې کړی دی. تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکې خلاف وکړو، ملک یې پې واړولو، پانسي یې. نو زمونږ متھا ټیکن ګوردواره چې ده هغه امریکا ده. نو پاکستان څه ترقی کړې ده؟ ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره، د نورو ملکونو. یو میخ به پکې د بل ملکو نه ګوري. دا ملک دی، تا کې څه شی دی؟ ایر کنډیشنې دي، د روس هغه هم 15,000 ته ورسېدي. فریجونه دي، کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلی دی. تاسو تر یو ترقی په ملک کې منم چې د پاکستانو ښځو داسې ترقی کړې ده او دومره لرې لاړې، دومره لرې چې دا به ستاسو هغه اومې پیړۍ چې د قبرونو نه راپاسي، دا ښځې به بیا خپل ځای ته رانه ولئ. تاسو خو پرېږده که نه. سهار مې یو ملا لیدو، ښځه په ډګډګي ځان پسې سوره کړې وه. جماعت امام هغه هم په ډګډګي و، کور دې وران شه، بیړه دې غرقه شه. مالباس اوس قیامت کېږي. هلکه دا ولې؟ لا ما ته هم کته، وی کته مسکی غوندې شو چې راشه که نه، څنګه ښه کار مې کړی دی. تو نالت په داسې ملک شه. خواص رهنمایان د دین، رهنمایان د قوم، په خدای قسم چې د هغوی په کورونو کې ټي وي ګانې او وي سي آر چلیږي. رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګۍ ورته ګوري او لاسونه یې څپوي، هغوی کورونه چې وګوري، اولاد یې چې وګوري د اسلام نه به د زړه تور شي. دا زمونږ حال دی. نو ترقی د ملک صرف ښځو کړې ده، سړی نشته. ښځه وه، امتحان د ابراهیم علیه السلام، حکم ورته وشو چې ابراهیمه، اسماعیل د مور په غیږ کې دی
او د بیبی نامه د بیبی هاجره علیها السلام. دا خزه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پریدا او تتیزه خزه او زوی روان کړ د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وا د دوه غرونو منځ کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوه دی دغه ځای کې خزه او بچی کینول او دې ته روان شو. خزه ورته چرته دې سړی دا مونږ دې چرته پریخو ویل چې چاره ته ویلې دي هغه ته مې پریخو او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجره ورته ویل چا درته ویلې دي؟ ویل او چاره ته ویلې دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته تیزه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه اسماعیل تکی شو ماشوم دی لتې ټکئ نو مور یې اوبه لټئ د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شو. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلې شي ادرېږه زمزم معنا ادرېږه. نو د اوبو ته بیبي هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بهېږئ ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجرې رحم وکړي که دې اوبو ته زمزم نه وی ویلې نو دا اوبه به بهېدلې وی او ټوله دنیا به یې خړوب کړی وی. خو چې هغې ورته زمزم ووي په ځای ولاړې پاتې شو. نن ورشئ د عربو هغه دشتې د عربو هغه سوکړه د عربو د اوبو هغه نهر زبیده خوبونو پورې یو بله خبره واورئ. زبیده د بادشاه ښځه وه د بادشاه ښځه خوب یې ولیده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري د بادشاه ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي تاسو به ځه وای دا خو ډېر پلیت دی څه خراب خوب یې لیدلی داسې به ووایي که نه تاسو دا شیخان میخان. علامه ته راله زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به ته فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نهر راوستی دی مکې ته چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه نهر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی او پې دا ټاکای لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونو ته نهر زبیده اوس هم شته. اسیم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس تاسو خیال راکړئ. نو اوبه ودرېدې او بیبي هاجره حیرانه ده. عزیزانو دا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي؟ په دې لاره قافلې ځي شام ته مدینې ته. داسې هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته سوه نه سوله ورکوي. دا یې ګذر اوقات. په دې اسنا کې اسماعیل علیه السلام د 12 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړه جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدي. حد دی د امتحان. علامه ثناء الله پانی پتی لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو
چې زوی او ښځه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی، نو بوراک به ورته راوستی شو، په بوراک به سور شو. بوراک مطلب دی د هلیکاپټر، دې کې به سور شو، را بغی په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه، بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه، نور زیات به نه ایسارېږي دلته. حدو د امتحان پلار راغی او ښځه او بچی ناستي او پلار ته وایي ځتې، دوی به په دا دشت کې ناستي. اوس په دې یو خدای پوه دی، ځان تخپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه، ستا پړه به څه تېرېږي. حدو د امتحان. نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړي. زوی حلال کا، زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دی لیدلی چې ته ما حلالې؟ وی چاو بچیا. زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زر هغه کار وکړه، زر کوه، ما حلال کا. پلاره ورته وی بچیا ته به څه چل کې چې زه تا حلالوم؟ زوی ورته وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلاره په خدای مې دې قسم وی زرده چې بیا به مو مې مال را چې زبستا د چړې لاندې صبر کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. دا د قربانۍ بنیاد دی. عزیزانو نور قصه لږه اوږده ده. احکام دادی چې 2,500 روپۍ چا سره وي، هغې دپاره دا شرط نه دی چې کال پې تیر شي، هغه کال تېرېده شرط چې دی زکات دپاره دی. 2,500 روپۍ دې ورځو کې چا سره وي نو په هغه قرباني واجب ده. ځان له ګډوړې نشي اغستی نو چا سره دې حصه ونیسي. خو دا خیال دې کوي چې حصه دې داسې خلقو سره ونیسي چې داغي پیسې مردارې نه وي. که 2 کسو یو غوا یا میخه په حصه کې ونیوه او په دې کې د یو سړي پیسې حرامې وي نو د دې 6 نورم قرباني نه ده شوې بیا. نو داسې ښکارا پلیت چې دی هغه نه به ځان ساتئ. مثلا د چرسو سوداګر دی، د پوډرو سوداګر دی، جوارګر دی، غل دی، ډاکو دی، که نه جي؟ نو داسې قسمه پیسو والاو سره به شراکت په څاروي کې نه کوئ. مزدور دی، دکاندار دی وغیرہ وغیرہ، دفتر کې بابو دی، زیات وسه نه رسی او 400-500 روپۍ حصہ نیوي شي، داسې قسمه خلقو سره حصہ ونیسئ. بلکې بزرګانو تر دې پورې لیکلي دي چې که د یو سړي وس بالکل نو او په قرض پیسې راواغستې او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کال لغنی کی. خدا واجب نه دي او نه ضروری دي، شوق یې وویل چې کومه کدا سے حکم نو مخې کال لبه خدای پاک غنی کی. باقی بعض خلق تپوس کوي چې ساروی ګډ شي یا خکرې مات شي یا څه شي. ګډ چې داسې وي چې د حلالېدو ځای ته په خپله تلی شي، ګډ ګډ رواني، نو په دې قرباني کیږي. غوږونه غوس وي د بعضې څاروي، کم غوږ چې 3 سی وي 1 حصه غوس وي په هغې قرباني کیږي. 3 سی نه وي 1 حصه وي په هغې قرباني نه کیږي، دا عیب دی. خکر پاس مات ته قرباني پې کیږي، لاندې مات ته چې غوښې ته نقصان رسولی دی بیا پې قرباني نه کیږي. باقی نر او ښځه، ګډوړې، میخه، غوا، میخه، اوښ وغیرہ دا ټول پکې یو برابر دی. ګډوړي کې دویم سړی نشي شریکېدی، غوا میخه کې 4 قسم کې دی شي، 6 کې دی شي، 2 کې دی شي. بعضې پوښتنه کړي چا کمقل نه وایي تاسو خو 4 یې طاق پکار دي، طاق. سړي د خدای په قهر اخته شي په منډو شي چې اله وایي چې 4 یې اوس 5 کم ځای نه پیدا کړو. که 4 پې کېږي، که 2 پې کېږي، که 1 پې کېږي، که 7 پې کېږي، که 6 پې کېږي، ته پوه شي په خبره باندې. نو الله دې توفیق درکړي. پاتې شوه غوښه د قربانۍ.
درې سي کول دي مستحب کار دی. یو غریبانو ته، یو خپلوانو ته، یو ځان ته ساتل. اوس دی وخت کې سرمنی چې دي د قربانای عام طور د جماعتونو امامان چې دي داغي ظاهر ذریعہ معاش نشتا، او یا د قربانای سرمنی وی او یا سرسایه وی، دیتا غریبان ناس دي. نو چې امام غریب وی او بال بچیدار وی نو د قربانای سرمن او مغلب ورکوي. قصاب لدی که په اجرت کې د قربانای سرمن ورکا قربانی دی ناقصه شو. قصاب لبه په اجرت کې نه ورکې. تاسو خیال راغی؟ نو قصابان وی کنه چې دا سرمن مال راکا امام صاحب له نقدي پیسې ورکا. نقدي څوک ورکي بیا امامان. نو د دې وجه نه بعض خلک داسي چې امام سره چرته لوټه موټه او دسماتی لنی ورکړي نو چې قرباني دی مولا له سرمن ورک جمعات له تلو منو او د سراته نو چولو د داسې دله سړی سرمن معلم مولا ته وی سرمن ما زه 22 کال امام پاتې شوم په بجلیګر کې 22 کال په 22 کال کې زما مقتدیان کې قسم قسم خلق مال کا سرمن امرانیز دې کنو استاسو سرمن او باس زایرکش سرسایه مزد سرسایه چې ته مال نن 15 روپے راکې ټول کال به ته په ماټه پر خرڅه او 25 روپے زما تنخواه وا په 25 روپے کې ز باچا ګرځیدم برید به مې تاو کړو د باچا پروا مې نه لرل زایمن سرمن دې ستا کپر وچی چیو ستا سرسایه دې خدای بیخ بنیاد وبس مولا لا براشه او مولا دا پوزه دکیږي او تشیږي ستاسو وظیفه مالی دي ستاسو ترکارای مالی دي چې کوم طالب لتا سو په لوخي کې اچوي قسم په خدای دې 13 ورځو کې دی جمعه ته دا چې پکې ناس دي ترکاری راو چې طالبانو ګرم کړ دومره چنجیو پکې ځکه چې زدل ناس ته ما خام طالبان چې وظیفه راوړي زه ګورم تاسو خلک تاسو وظیفه ما ته پته ده تاسو سرسایم ما ته پته ده تاسو هغه قربانای ما ته پته بیا د قربانای وخله اوچی ډیری په فریجونو کې شپږ میاشتې خوري لګیای ماما خبره ده چې هغه د مومن کار دی تقریر کولو چې پولیس رات وي ده وختنه نری دی او د تورې نه تیر دی او دا خلک به پیتیریږي چې کور تراغه مور ورتل چې بچیا دا رښتیا ده ویلاو مور د وختنه نری دی او د تورې نه تیر دی ولای بچیا ابای خو دې پکې پریوته واخله زه خو پکې خدای راستی کا تیرش نو تاسو د ابایرونه ټول پکې پریوتی مالک کې چا سره نه لګي دا غوخه پلان نه موره کته دې نه چې ما شومان را ټول وهلی دا څه وایي کنه وایي نو زمون نظام زندگی ټول ذاتیات دي نظام زندگی نو پدې ایمان باندې جنت ګټل یا پدې ایمان باندې جنت تتلل ای خیال استو محال استو جنون